په رمضان کورس کې کتا سلیات چې پرون مونږ دا خبره کړې و چې خزي بچ کم دی روزي څنګه ساتي او بیا د خزو چې کوم ماهواري بیماری راځي مینسس د هغې پکې څه احکامات او دغه شانته پریګننټ خزه چې د هغې په ګېډه باندې حمل وي ماشوم وي نو دا به روزي څنګه ساتي په دې کې مونږ پرون تفصیل کړی و. نن سبق زمونږ دا دی په رمضان کورس کې چې سحری کې فضائل او سحری کې احکام د پښمنی فضیلتونه دي او د پښمنی څه مسائل دي. نمبر 1 دا دی چې پښمنی څه ته ویل کیږي. اردو کې وته سحری ویل کیږي، پښتو کې ولا پښمنی ویل کیږي. دا پښمنی څه ته ویل کیږي؟ پښمنی ویل کیږي د دې شپې په اخره حصہ کې خوراک ده. شپه چې کم دی دا په څلورو حصو کې تقسیم ده. یو د دې اولنې حصہ، بیا د شپې نیمه حصہ، بیا د شپې درېمه حصہ او بیا د شپې څلورمه حصہ. نو تعریف ادا شولو د شپې بالکل په اخره حصہ کې څه کوله؟ خوراک کول، سکاک کول، دې ته سحری ویل کیږي. چې کله مونږ سحری وکړو اذان وشي مطلب دا دی چې سحر شروع شولو او د دې سحر په دې اخر اول کې د شپې په اخره کې چې کم خوراک کیږي نو دې ته سحری ویل کیږي. نبی صلی الله علیه وسلم دوی سحری به خامخا کولو. زمونږ استاد چې کم دی په معاشره کې دوه قسم خلک اوسېږي. یو هغه خلک دي چې د صدا پښمنی نه کوي او دویم هغه خلک دي د شپې چې هر څه ټیمو د کیږي، کدا په 12 بجو د کیږي که په 1 بجو د کیږي نو دې خوراکو کې بیا پښمنی ته نه راپاسي. نو دا کار چې کوم دی دا ټیک نه دی. نبی صلی الله علیه وسلم باقاعده پښمنی ته راپاسېدلې دی او نبی صلی الله علیه وسلم کو فرمایل ان الله وملائکته یصلون علی المستحرین. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې بشک الله تعالی او فرشتي دا چې کوم دی رحمت نازلوي په هغه خلکو باندې چې هغه پښمنی ته راپاسي. نو معلومیږي دا چې دا پښمنی دا د رحمت یو سبب دی. په دې پښمنی کې چې کوم دی متفرق مسائل دي. متفرق مسائل پهلنې دا چې د پښمنی په وخت کې دا په جمعات کې کله ناکله سایرن بجاویږي او ګوګو چې وته ویل کیږي نو دا د پښمنی په خاطر چې کم دی دا کول دا جایز دی. اکثر جمعاتونه کې کیږي. یو بنده داسې و چې دله د پښمنی ټیم نو معلوم او د چې کم دی پښمنی کولو په سبا و د پتو لګی دا چې تا کم ټیم کې خوراک کولو هغه ټیم کې چې کم دی روزه بند شوی و. نو دغه یو بنده دی به د دې روزي قضا وروړي په د باندې فدیه نشته دی ځکه دا جان بوجھ کر نه دی کړي تل پته نه و. یو بنده داسې دی د چې کم دی د شپې په د باندې غسل وختلو او د غسل بیا مختلف طریقې دي. دله چې کم دی احتلام شوی دی او یای چې کم دی کور والا سره کوروالی کړی دی دا چې راپاسې دو پښمنی ته نو ټیم ډیر زیات لګو کدی غسل کوي نو دنه پښمنی زی. نو علماء د دې جواز دی لیکلی دی چې دی وجه کم دی آسان طور سره به اول به او دس چردام بهو کی او دی بسو کی پښمنی بهو کی چې پښمنی وکړو نو که ودا باندې اذانم وشولو اور دی د غسل په حالت کې وي نو د په دې روزه باندې سفرق نفروزی بدی وجه کم دی بیا د پښمنی نه پس غسل وکړو کی. دا د پښمنی یو څو متفرق مسائل دي. سلورم اهم مسله چې په عوامو کې مشهور ده او هغه دا عوام اکثر داسې چل کوي چې سو پورې اذان نی ختم شوی
نو څوک خوراک کوي څوک سکاک کوي اکثر ډیر خلک داسې وي اذان شروع وي او دی وبس کی نو دا طریقه بالکل غلطه ده دا اذان چې کوم دی دا د مونږ لپاره اعلان دی چې به تاسو چې کوم دی تیار اوسئ د مونږ وخت داخل شوی دی جمع ترازی دا اذان دی لپاره نه دی بلکې اذان دا د مونږ لپاره دی نو لہذا که وخت داخل شوی وي نو دی به کم دی وخت سره روزه بند کی دی به د اذان انتظار نه کوي دا یو څو مسائل دي الله دې په دې باندې موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي دا نن چې کم دی سبا د هفته ورځ ده او پښمنی چې کم دی دا تقریبا 5:11 باندې وخت بس دا اخرنه وخت دی نو موږ تاسو به داسې نه کوو چې په 5:11 باندې بس کم دی موږ ارسبن کو دا څومره نقشې تاسو ګوره په موبایلونو کې دي که په جمعاتونو کې لګېدلې وي نو دا ټول یقیني تور سره نه دي دې کې د غلطۍ احتمال وي لہذا د دې صحیح طریقه دا ده اوس په 5:11 باندې به سبا وخت داخليږي نو موږ تاسو له پکار دی چې کم از کم 5 منټ پهله موږ روزه بند کړی وي سټه مثلا 15 باندې اور دا شانتي نن بجې کم دی اذان کیږي 25:17 باندې په 19 منټه د پاسه شپږ باندې نو سونه چې کسان دي جمعهتون کې دا یو احتیاط پکار دی چې 25:17 باندې اذان کول نه دی پکار کم از کم 2-3 منټه لیټ 25:20 باندې یا 25:21 باندې دا د سحری او د افطار یو څو اهم مسائل دي الله دې په موږ ته د عمل توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله